محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پر شوق محمد صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم و معزز و مسلمانان ورونو، نن د ربیع الاول 12مه ورځ ده. د بار ربیع الاول متعلق په بعض روایاتو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک، ولادت با سعادت دا ذکر شوی دی. بعض روایاتو کې د ربیع الاول نور تاریخونه هم شته دی. ضروری نه ده چې یوه ورځ د خاص شي او په هغې باندې د جشن یا تهوار مناویږي. غیر ضروری اخراجات، فضولیات او بیا د نبی علیه السلام د ولادت با سعادت په خوشحالی کې محرمات، منهیات، حرام کارونه په دغه نوم باندې کیږي. د هغې په ځای باندې امت مسلمه ته د نبی علیه السلام د سیرت د زده کړې ضرورت دی. د هغې په ځای باندې د نبی علیه السلام د حیات مبارکه او د مبارک ژوند تعلیمات مون او تاسو زده کول پکار دي. نبی علیه السلام مبارک داغی عقیده، داغی عبادت، داغی اخلاقیات په کور کې د خپلو بیبیانو سره داغی ژوند، د مور او د پلار متعلق د نبی علیه السلام احکام، د رونو، د خویندو، د ترونو، د ماماګانو، د رشتهدارو د صله رحمۍ، د نبی علیه السلام مبارک ارشادات. کاروبار کې نبی علیه السلام مبارک مون او تاسو ته څه طریقې ښودلې دي. حکومت کې او ریاست کې د نبی علیه السلام د ژوند اسوه حسنه څه ده. مون او تاسو له پکار ده چې د ربیع الاول په میاشت کې د نبی علیه السلام مبارک د سیرت مطالعه وکړو. د کومو اخلاق و خویونو خصلتونو نبی علیه السلام صفت بیان کړی دی او د کومو خویونو خصلتونو نبی علیه السلام مبارک امت منع کړی دی. کو په ظاهر مون او تاسو ارسمرا عید میلاد النبی مناو کو
شنې جنډې اوچتې کو، کورونو باندې چراغان ولګو او نوې نوې کپړې شنه شنه څادرونه راواخلو، په قبرونو باندې خواره کو. خو زمونږ او ستاسو ژوند کې د نبی علیه السلام عشق او محبت او د هغه د تعلیماتو اثر نه وي، دا فضول کار دی، دا بې فایدې کار دی. اصل سیز دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت، داغي صورت، داغي حیات طیبه، داغي اسوه حسنه دا امت لزده کول پکار دي. کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ژوندو متعلق حکمونه بیان کړي دي، موږ باغی عمل نکو. د مور د کپړو غم را سره نه جمع راغې، مور لمې ګرمه جوړه اخیستل غواړي، سپینګیري پلار لمې ګرمه جوړه اخیستل غواړي، کمره کې بیټري خرابه ده دا ورته لګول غواړي، پکې ورته لګول غواړي، او دستخانه کې ورته ټوټه او لوټه برابرول غواړي. د ژوندو غم را سره نه او مړو لملولو شالونه روان کړي او په قبرونو یې ورله خورو. فضول. د دې قبر کې لاندې پروت مړی هغه ته ستا د شال ضرورت نشته، د دې شال په ځای یو پیره یا کرسي ووایه او روح ته ورله ثواب ور وبخه. کو ته هر څومره شالونه پې د پاسه وغواړئ، خو لاندې قبر کې هغه د الله په عذاب په گرفت کې وي، نو ستا د شال غوړولو هیڅ فایده نشته. دقه شال پیسې راواخله او چرته یو یتیم وګوره، چرته یو کونډه وګوره، چرته یو غریب مسکین وګوره او هغه له تېنه جامې جوړې کا او ثواب یې ور وبخه. د دغې ولی په روح باندې، د خپل پلار په روح باندې، د خپل مور په روح باندې ایصال ثواب وکا، د دې به دې مړي ته فایده او خیر ور ورسیږي. خلق چراغان بلی، په دې چراغان چې څومره بجلی خرچ کیږي او پتا پسې بل راځي، هغه پیسې راواخله او په چم گاونډ کې چرته یو کونډه وګوره، چرته یو غریب مزدور وګوره، چرته یو ضعیف وګوره، چرته یو یتیم وګوره او د هغې د بجلی بل پې ادا کا. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عشق او محبت دغه دی. نبی علیه السلام هغه هستی وه چې د لوی اختر مونځ لره روان دی او په لاره کې ماشومان لوبې کوي، نو یو ماشوم د اختر په ورځ زړې کپړې اغوستې دي، خفه ناست دی. نبی علیه السلام په نظر شو، رحمت للعالمین دی، په امت خفه کېدو، عزیز علیه ما عنتم، ماشوم له خواله ورځي، رحمت للعالمین. ماشوم له خواله ورځي، بچیا ته د امزولو سره لوبې نه کې، دا ولې ځان له ناست دی. کپړې دې هم داسې د اختر ښکلې کپړې نه دي او خفه دلګري یې په دې تندي کې د ماته د خفګان آثار ښکارېږي. تپوس ترې نه کوي بچیا ولې؟ هغه ورته وایي د الله حبیبه زه یتیم یم، زما پلار فلانکي جهاد کې ستا سره تلی و او شهید شوی و، تا هلته دفن کړی دی، زما څوک دي چې ماته نوې جامې واغوستې؟ د الله حبیبه زه چاته اختر دی مبارک شه ووایم؟ ما خو پلار نشته دی. د الله حبیبه زه چاته خوشحاله شم؟ ما به په غیږ کې څوک اخلي؟ ما به په تندي څوک ښکولي چې بچي اختر دی مبارک شه، راشه چې د اختر پیسې درله درکم. رحمت للعالمین د سترګو مبارکو نه اوښکې روانېږي او غیږ کې راخلي دا ماشوم، د لوی اختر مونځ رستو کوي. ګورئ ښه، د لوی اختر مونځ نبی علیه السلام رستو کوي او غیږ کې راخلي دا ماشوم او په لاره را روان دی
چې کوم صحابي دا روایت را نقل کوي هغه وایي وی د مدینې په کوڅو کې مې یو آواز واورېدو نو چې پام مې شو نبی علیه السلام سره په غیږ کې ماشوم دی او نبی علیه السلام په تیزه تیزه وینا کوي من لا ولی له فرسول الله صلی الله علیه وسلم ولیه چې د چا څوک مشر او سرپرست نه وي نو زه رحمت للعالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ولی او سرپرست بل روایت کې بل صحابي فرمایي وی نبی علیه السلام او فرمایل انا ولی من لا ولی له نو د عید میلاد النبی د فضولیاتو په ځای د نبی علیه السلام تعلیمات دادي یتیم باندې ترس وکړه خپل بوډۍ مور دا پیسې راواخله او په هغې باندې ولګوه الله به تعالی څومره اجر درکوي راشه نن د ربیع الاول په مناسبت سره د نبی علیه السلام نه یې واوره صحابو نه تپوس کوي بدر او احد کې چې کوم مالونه لګولي دي ډیر قیمتي دي که نه صحابه ورته وایي د الله حبیب نبی علیه السلام ورته وایي د دې نه درته بل قیمتي ځای وښیمه چې تاسو به کې خپلې پیسې ولګوئ او د بدر او د احد د جهاد نه الله ډیر ثواب درته درکړي صحابه فرمایي ولې نه د الله حبیبه نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي څوک چې په خپل مور یا په خپل پلار باندې خپله ګټه وټه لګوي د هغې د کپړو د علاج معالجې د پیزار د خدمت دپاره انفاق کوي او پیسې خرچه کوي الله رب العالمین ورله د هغې مالونو نه زیات ثواب ورکوي کوم مالونه چې صحابه او د بدر او د احد په جهاد کې لګولي سبحان الله د پلار نافرمانه وي او په نننۍ ورځ باندې به په فیسبوک باندې لیکلي عید میلاد النبی مبارک نه دی مبارکۍ په ځای باندې د نبی علیه السلام تعلیمات ته سوچ وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې پلار در نه خفه الله در نه خفه دی سخط الرب فی سخط الوالد نو ستا دپاره په فیسبوک باندې د پوسټ ورکولو یا د چراغان لګولو یا د سبیلونو د شربتونو تقسیمولو په ځای باندې د پلار په خپو پرېوتل پکار دی دا جي ما معاف کا نن بار ربیع الاول دی او د نبی علیه السلام فرمان مې د مفتی صاحب د خولې نه واورېدلو چې د چا نه پلار رضا نه وي د ده نه الله نه رضا کیږي د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات دا خپل کا کور کې تورسرو سره ظلم کې نو عید میلاد النبی مناولو په ځای باندې د خپل کور د تورسرو سره د حسن سلوک معامله شروع کړه نبی علیه السلام چې د خپل ژوند اخیرنی الفاظ بیان کړي دي الصلاة وما ملکت ایمانکم موږ مه پرېږدوئ او ستاسو مټدلان دی چې کوم خلق پاتې کیږي هغې سره حسن سلوک کوئ خپلو کورونو کې د خپلو تورسرو سره ظلم مه کوئ عید میلاد النبی د هغې په ځای باندې د خپل کور د زنانو سره حسن سلوک شروع کړه داسې خلق شته دی په خپلو غوږونو مې اورېدلي دي زموږ په دې بونیر کې یو سړی خپلې انګور ته غوسه شو نو قسم یې ورته خوړلی و چې په تا باندې به زه د سپي په چټ کې خوراک کومه نو په د سپي په چټ کې ورته ډوډۍ کېښودله او بیا یې ورله سر ورښکته کو چې زما قسم پوره شي دا د نبی علیه السلام تعلیمات نه دي دا انسانان دي نبی علیه السلام د خپل ژوند اخیری نصیحت خپل امت ته دا کړی دی د خپلو مزدورانو سره ظلم مه کوئ د عید میلاد النبی د جشن په ځای باندې د خپل مزدور حق ادا کا د غریب دکاندار کاته درته جمع شوې ده نو چې کومې پیسې په دې ورځ باندې بهر خرچ کې هغه پیسې راواخله او هغه د هغې غریب دکاندار کاته پې ختمه کا
د پاپړو د پرمټو بس دکان وی چې پتا پسې د زرهاو روپو کاته جوړه شوې ده هغه چې دا وړوکی دکانګي جوړ کړی دی د خپل بچو د رزق د پاره او چې په کلونو کلونو پتا پسې کاته روانه وي نو نبی علیه السلام ستا باره کې فرمایي اے دیندارا اے نیک عمله اے د قرآن تلاوت کوونکیا اے حافظه اے تبلیغی اے مجاهده اے عالمه چې ته هر څومره د نیکۍ په کارونو کې لګیایې خو چې کله د قرضداري قرض په وخت نه خلاصې نبی علیه السلام فرمایي مطل الغنی ظلم دا ټال مټول کول د قرض په ادایګۍ کې سره د دینه چې وسیې لري نبی علیه السلام فرمایي دا ظلم دی ته قرآن ته ناسی خو د الله په فهرست کې ظالم لیکلی شوی ځکه تا د یو غریب دکاندار کاته بې ضرورته اوږده کړله او تا د یو سړي حق هغه په وخت باندې ورنکو نو د نبی علیه السلام تعلیمات دا دي څومره زر تر زره چې کېدلی شي دا پردی حق دا ورکا د خپل مزدور سره حسن سلوک کوه مونږ لرې لرې ګرځو فلانکي ځای ته ځمه او هلته یو نیک سړی دی چې دعا راته وکړي او په کور کې د خپلې مور نه دعا نه اخلو د مور په خیره کې یو د پلار نه دعا نه اخلو د پلار په خیرو کې یو د خپل مزدور نه او غریب نه دعا نه اخلو هغه په زړه باندې راته پولۍ ولاړې دي خوږه خبره ورته نه کې دیاړي ورله په ټایم نه ورکې د هغه د وس نه سوا بوج په هغه باندې ږدې ستا دپاره جنت په دې کې دی ستا دپاره د نبی علیه السلام سره عشق او محبت په دې کې دی چې ته لرې لرې دعاګانو پسې مه ګرځه د یوې ساده مور دعا ستا دپاره د سلو اولیاو د دعاګانو نه بهتره ده کوم پلار چې په خپله دوزخي وي خو د ده په ژبه کې د اولاد دپاره دعا پرته وي نو دی کو په خپله دوزخ ته ځي خو په خپله دعا باندې خپل اولاد جنت ته لیږلی شي او کم پلار چې په خپله باندې جنتي وي خو اولاد د ده نافرمانه دی نو دی په خپله بددعا او په خپلو خیرو باندې د خپل اولاد دوزخ ته ورلیږلی شي لرې لرې دعاګانو پسې ګرځي نیکو خلقو پسې ګرځي بېشکه د نیکو خلقو سره صحبت ساته د هغې په صحبت کې ډېر لوی اثرات دي خو دعا چې اخلي نو د خپل مزدور د خپل ماتحت د خپل کور د زنانو د تورسرو د هغې دعا واخله دا ستا دپاره ډېره زیاته فایدهمنه ده د هغې د خیرو نه ځان بچ کا د هغې د بددعا نه ځان بچ کا نبی علیه السلام فرمایلی دی اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرو نه ځان بچ کا فانه لیس بینه وبین الله حجاب چې کله خپل پټي ته لاړ شي او ستا په پټي کې یو زمیندار غریب پاتې کیږي ستا په کوټه کې پاتې کیږي نو د هغه د تورسرو دومره قدر کوه لکه څنګه چې د کلي د زنانو د هغې د پردې احترام ساتې دی بېشکه په سارا کې پاتې کیږي دی بېشکه د غر په ویښ کې په سفر کې پاتې کیږي د خټو په کوټه کې پاتې کیږي خو تا ته پته نه ده د خپل کور نه غیر چاپیره دیوال نه دی کړی کو د دیوال وس یې نه نو د غنو شپول یې نه دی تړلی کو د غنو شپول یې نه تړلی او دیوال یې ورتاو شوی دی نو چرته د بوسو د هغې بوجونه به یې سپړدلي او ټاټ به یې ترېنه جوړ کړي خو دا خپلې تورسر یې په پرده کې کړي دي نایکه تا ته پته شته دی د غر د ویښ ته هېڅوک نور نه راځي ما سوا ستا نه او ستا د بچو نه دې غریب سړي خپلې لوڼه خپلې پیغلې او خپلې تورسرې نایکه ستا نه په پرده کې کړي دي ستا د سترګو کې کو لږه غوندې حیا وي نو ته به د ده دې لوڼو ته او د ده دې بیبي ته او د ده دې تورسرو ته چرته هم په اوچت نظر باندې ونه ګورې او کو تا وکتل او ته بې اجازته د ده کور ته وردن نه شولې نو دا ټیک ده چې دی مخامخ تا ته څه نشي ویلی دی الله غریب پیدا کړی دی دی ستا د کوټې دی غوړګو ته الله کېنولی دی محتاج دی خو یاد ساته دی چې د شپې الله ته لاس اوچت کړي ربه غریب دی پیدا کولم الله نو زما د دې لوڼو د دې د دې لوپټو د دې حفاظت راته نصیب کا دا نایک مې بې اجازته کور ته راځي او کور دننه ګوري الله په دقه وخت کې چې د دې مظلوم د زړه نه وختلو د الله عرش پې وجړقېږي ته به د یو څو جریبو مالک یې او د دې ټولو کائناتو د پاسه یو بل مالک موجود دی هغه ډېر زورور دی هغه ډېر طاقتور دی
چې څوک سپېړه نشي درکولی د ده د زړه د آه نه یریږه د ده په ځای به الله سپېړه درکوي او د الله سپېړه ډېره خطرناکه وي. نن ورځې باندې ټول پاکستان او ټول عالم اسلام کې خلق لګیا دی او د نبی علیه السلام سره د مینې د محبت اظهار کوي. په څه طریقو باندې کوي؟ چرته ډانسونه کیږي، چرته میوزیک چالو دی او چرته د سړو د ښځو اریک شریک مخلوط محفلونه کیږي، چرته فضولیات او اسرافونه کیږي. دا د نبی علیه السلام تعلیمات نو. ابو بکر صدیق سے په ژوند کې چرته داسې صحابه وکړي دي، د حضرت عمر سے په ژوند کې چرته په سیرت د خلفای راشدینو کې داسې شته دی؟ نه، دې ته ضرورت نشته دی. د دې په ځای باندې د نبی علیه السلام تعلیمات خپل کا، او چې دا نه خپلې او صرف د کال 12 میاشتو کې نن ورځ ته د نبی علیه السلام سره د عشق او د محبت اظهار صرف په دغه یو څو رسمونو باندې کې، نو ستا مثال د هغې مریض دی چې هغه اسپتال ته ځي نه، ډاکټرانو نه علاج کوي نه، خو چې د هغې اسپتال یوم تأسیس راشي په هغه ورځ باندې لوی لوی بورډونه یې لګولي، ډولکي ماران یې راوستي، خوشحالي مناومه په دې ورځ باندې فلانکې اسپتال جوړ شوی و. اسپتال خو جوړ شوی و خو اسپتال کې علاج کیږي. ته د نبی علیه السلام مبارک د وارثانو احترام نه کې، د عالم قدر د په زړه کې نشته، ته جشن عید میلاد النبی مناوې، ته د نبی علیه السلام د سنتو احترام نه کې، ته جشن عید میلاد النبی مناوې. ستانه پلار په کور کې خفه دی، ته جشن عید میلاد النبی مناوې. ستانه مور خفه ده، ته جشن عید میلاد النبی مناوې. ته په کور کې د زنانو سره زیاتی کې، ته جشن عید میلاد النبی مناوې. پتا باندې د بې وسو د بې کسو خلقو قرضې دي، په زور دې په د پاسه خپه یخې ده، ورکې نه، حق حقدار ته نه ورکې. ته جشن عید میلاد النبی مناوې، مه مناوه، دا تا ته هیڅ فایده نه درکوي. ستا مثال هم د اقه مریض دی چې د اسپتال د تأسیس او د بنیاد ورځ مناوي، نه اسپتال ته ځي، نه د ډاکټرانو سره رابطه ساتي او نه خپل علاج کوي. دقه مریض به عمر بر د پاره مریض وي، د هیڅ فایده حاصله نه کړله. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې سره د عشق او د محبت اظهار دا دی. د نبی علیه السلام مبارک د تعلیماتو سره مینه ساته، د نبی علیه السلام مبارک د وارثانو سره مینه ساته، د نبی علیه السلام د سنتو سره مینه ساته. کو کولی یې نشي نو خیر دی، خو بې قدري مه کوه. یو سړي ته د قار کیږي، د هغه نه غلطي وشوه، د هغه ګیرې ته کنځل مه کوه. ای شیخه تا لا دومره لویه ګیره پرېښې ده، ولې د دې ګناه یا د دې غلطۍ د دې چې کم دی نو ترغیب دله دې ګیرې ورکړی دی، په دې کې د نبی علیه السلام د ګیرې کم قصور شو، د هغه د ګیرې پکې کومه ګناه شوله. د کو لس غلطۍ کړي دي، هغه یې په خپل ځای، خو ګیرې پرېښې ده، د نبی علیه السلام سنت دی نو دا یې بد کړي دي. په کار دا و چې د هغې احترام یې کړی وی، خو کو ده ونه کو نو ته ولې بې احترامي کې، ته ولې بې قدري کې؟ د ذات سره کار ساته، نو د نبی علیه السلام د سنتو سره څه کار ساتي؟ د نبی علیه السلام د سنتو ولې سپکاوی کوي؟ زما محترم ورونو، نننۍ ورځې پیغامات امت مسلمه دپاره دا دي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته حقیقي عشق د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نصیب فرمایي. د نبی علیه السلام سره محبت ساتئ، درود شریف په شروع کوي. د دې فضولیاتو په ځای باندې نبی علیه السلام د روح مبارک دپاره 2 رکعاته نفل وکئ، ایصال ثواب ورته وکئ. درود شریف ووایئ، ایصال ثواب ورته وکئ. یو سپاره تلاوت وکئ، ایصال ثواب ورته وکئ. صدقه وکئ، ایصال ثواب نبی علیه السلام ته وکئ. روژه ونیسئ نفلي، ایصال ثواب یې نبی علیه السلام مبارک ته وکئ. د هغوی سره مینه محبت دا د هغې په تعلیماتو کې پروت دی. دا نه چې د هغې د تعلیماتو د پاسه خپې کیږدي او د هغې په نافرمانۍ کې د هغې مینه او محبت لټې، داسې نشي کیدلی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټولو ته د خپل حبیب او محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک عشق او محبت نصیب فرمایي. او الله رب العالمین دی ټول امت ته د نبی علیه السلام په اسوه حسنه باندې د ژوند تیرولو توفیق نصیب فرمایي. دعا وکړئ. الحمدلله رب
رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریمه دا ډیره مبارکه میاشت الله د ټول امت په زړه کې د خپل حبیب او د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم عشق او محبت نصیب کا. الله د هغې د سنت او اتباع مونږ ته نصیب کا. الله رب العالمین د هغې د ژوند پیروي مونږ ته نصیب کا. زمونږ عقیدې دا د نبی علیه السلام د عقیدې په شانتې کا. الله زمونږ عبادتونه د نبی علیه السلام مبارک په هدایات او په احکاماتو باندې جوړ کا. الله زمونږ اخلاق داسې جوړ کا لکه څنګه چې د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات وو. الله زمونږ د کور ژوند الله د نبی علیه السلام مبارک د معاشرت غوندې جوړ کا. الله زمونږ د کاروبار، الله زمونږ د تجارت ژوند د نبی علیه السلام مبارک په تعلیماتو برابر کا. الله زمونږ ریاست او زمونږ حکومت د نبی علیه السلام د احکاماتو د هدایاتو مطابق کا. رب کریمه دنیا کې خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم ځان د پاره کومې دعاګانې او خیرونه او امت ته پاره غوښتلیو الله هغه ټول مونږ ته نصیب کا. او د کومو فتنو او تکلیفونو نه نبی علیه السلام مبارک د ځان د پاره د حفاظت پناه غوښتلی وه الله مونږ پناه غواړو، مونږ ته پناه نصیب کا. انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بك. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم